عسر علينا هذا الكتاب وتممه بالخير لا بالشر يا فتاه يا فتاه يا فتاه بك نستعين. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد استعانت و مصاحبت ټول صحیح کیږي، خو استعانت باندې چا سوال کړی چې دا د استعانت لپاره شي نو بعد استعانت خو په آله باندې داخليږي، نو بیا به نوم دی الله آله وګرځي او آله مقصود وي که غیر مقصود وي. زه وایم کتبت بالقلم، کتبت ما نمشتک کتابت او نمشته کول خط مې ولیکه په استعانت د قلم سره، نو قلم آله وګرځېدله خو دا غیر مقصود ده، اصلي مقصود دا لیکل دي. نو که بعد استعانت لپاره شي زه شروع کوم په استعانت د نوم دی الله باندې، نو نوم دی الله څه وګرځېده آله، او آله څه وي او دا غیر مقصود وي، نو دا خو ښه نه ده. نو دې نه بیا جواب کولی شي مولانا چې ګوره آله دوه قسمه ده، یو آله د وجود د فعل لپاره وي چې بغیر د هغه نه فعل نه موجودېږي، یو آله د اعتبار د فعل لپاره وي چې فعل معتبر ګرځي هغه په هغې آلې سره ګرځي، هسې بغیر د هغه نه معتبر نه ګرځي. نو څو قسمه آله شوه؟ یو آله د وجود د فعل، کتبت بالقلم، د قلم نه بغیر بالکل وجود د خط نه راځي. قطعت الخشب بالتبر که څه وایي؟ بالفأس، فأس وایي تبر ته، افیس ورته وایي که افؤس ورته وایي، پوه نه شوې دې باندې. نو دا ماتېدل په تبرګي سره، تبرګی چې کوم نه دا غیر مقصود ده. ولې؟ ځکه دا آله لپاره د وجود د فعل د ماتول بغیر د لرګي نه نه راځي، د هغه تبر نه نه راځي. او یو آله د اعتبار د فعل لپاره ده چې بغیر د هغه نه هم هغه فعل موجودېږي خو معتمد او معتبر نه ګرځي. هغه کله ګرځي چې دا آله وي. پوه نه شوې په دې باندې؟ یو سړي ته چا ویلي وایي په ډیران مونځ نه کېږي، په ډیران باندې مونځ نه کېږي، وایي چا ویلي چې نه کېږي؟ راغی نیتې په وتاړه ښکته وبره شو، وایي داسې نرم و له کمرې نه یم دې باندې مزه کولی، هغې کې خو دا خس مسار څه اچوي که نه په دې باندې. ده ویلې چې کلک سړی نیسي که نه چې ته والله که مونځ، نو مونځ خو کېږي خو صحیح کوې به یې په چا باندې. نو اودس چې کوم د دا آله د وجود د لمانځه ده که د اعتبار د لمانځه ده؟ مونځ چې معتبر ګرځي کله به ګرځي؟ چې اودس دې وي. چې اودس دې نه وي مولانا صاحب نو دا، نو اوس مولانا صاحب دا اودس بیکاره شی شو که ښه شی شو؟ ښه شی شو، ځکه وجود د مانځه بغیر د اوداسه نه هم راځي خو معتبر نه ګرځي. نو شروع په کتاب باندې بغیر د نوم د الله نه هم کولی شي، خو کومه شروع چې معتبره ګرځي معتمده ګرځي هغه به کله ګرځي؟ چې هغه په نوم د چا سره وي؟ د الله سره وي. نو دا بعد استعانت شوه. استعانت صحیح ده، با استعانت داخليږي په آله باندې، خو آله څو قسمه ده؟ دوه، یو آله د وجود د فعل لپاره او بله آله د اعتبار د فعل. دلته کومه یوه آله ده؟ دا د اعتبار د فعل. نو نوم د الله تعالی چې ده دا آله شوه، خو دا آله د وجود د فعل لپاره نه ده بلکې د اعتبار لپاره. څه معنی؟ چې دا شروع معتبره ګرځي، آله به ګرځي چې دا شروع په نوم د الله سره. ونه شو په دې باندې؟ اسم په اصل کې سمون، سمون، سمون بحرکات ثلاثه، دجاجه، دجاجه، دجاجه. هر یو چې وایي کله طالب پکې اغوستي چې سمون ووایم که سمون ووایم، درې واړه ویلی شي، سمون، سمون، سمون. ونه شو په دې باندې؟ د عدلین او تبنین په قانون باندې څوک وایي چې دا واو حذف شو؟ ونه شو په دې باندې؟ خو هلته بیا دوی وایي چې ما قبل مضمون وي، دلته خو ما قبل ساکن ده، خو ښه خبره دا ده چې دا واو خلاف قیاس حذف شو. او په عوض کې هلته په سر کې حمزه وصلیه راغله. دغه حمزه وصلیه چې کومه ده دا ځکه راوړلی شو چې دا قدر صالح نه شی کم نشي، ځکه سمون ثلاثي ده. نو چې کله هغه و په حذف شو نو په څو حرفینو باندې پاتې کېږي. او اسم معرب تاویلی دي چې کم از کم هغه به درې حرفه لري. اگر که مبني هو او هیا مبنیات چې دا په 2 حرفینو هم راتلی شي، خو اسم معرب چې دا ثلاثي به راځي کم از کم، دې نه کم نشي راتلی. نو په سر کې د هغه په عوض کې څه راوړه؟ حمزه راوړه. پوه نه شوې په دې باندې؟ الله کلمه جلال څوک وایي؟ مولانا د محققینو مسلک دا ده چې دا نه مشتق ده نه، لکه سیبوی هم دغه مسلک ده او دته چې الله وایي عفه وکړم په دغه عقیده باندې. چا په خوب کې کوم شاګرد لیدلی چې څه معامله در سره وشوی، بس الله زه په دې وبخلمه چې ما دا عقیده وه په دنیا کې چې څنګه ذات نه والد ده نه ذات لم یلد او لم یولد ده،
نو دا هغې چې دا اسم دی الله تعالی هم نه مشتق ده او نه مشتق منه ده. بس په دې الله تعالی خبره خلاصه شو. بعضې وایي چې دا څه ده مشتق ده دی ولهیا له پوه شوې په دې باندې په معنا د حیرانېدلو سره او د الله تعالی د خلایق د الله تعالی مخلوقات د الله تعالی دا ممکنات هم د الله قدرتونو صفاتو ته حیران. او یا مولانا صاحب د الها یعلهونه د سأل منع یمنع باب نه سأل یسألون الها یعله الهتا و الها اله صفت مشبه ده په معنا د معلوه سره په معنا د معبود سره. نو بیا مولانا صاحب په دې کې بیا اختلاف ته چې دا وس علم ده دا الله بیا الهون کې دا حمزه حذف شوه الف لام په سر کې راوړلی شو لام په لام کې مدغم شو. وس دا الله چې کومه ده دا اسم ده او که علم ده. د اسم او د علم مابین کې څه فرق ده؟ علم ما يدل على الذات فقط چې دلالت په چا باندې کوي؟ ذات باندې کوي. دې ته وایي څه؟ علم. په ذات معینه مشخصه باندې یو ټکی وایي ورسره ما يدل على الذات معین او مشخص باندې دلالت کوي. دې ته څه وایي؟ پوه نه شو په دې باندې. او یو چې کوم د اسم د اسم چاته وایي ما يدل على الذات والصفت چې په ذات او په صفت دلالت کوي لکه مشتقات. نو بعضې وایي چې الله چې کوم ده دا اسم د دې مفهوم کلي لپاره چې معبود ده معبود نو معبود خو صیغه د اسم مفعول ده نو دا مشتقي ده که غیر مشتقي ده؟ مشتقي ده. او بعضې وایي چې نه د محققینو مسلک دا ده چې نه دا علم ده. علم الله د ذات معینه مشخصه لپاره علم ده چې مستجمع لجمیع صفات الکمال ده دغه لپاره علم ده. نو ښه خبره همدقه د علمیت ده. نو الله څه ده؟ علم ده. که نه دا اسم د دې مفهوم کلي لپاره چې معبود ده الله علم د دې ذات معینه مشخصه لپاره د اسم لپاره د مفهوم کلي د چا څوک ده؟ معبود. نو بعضې چې وایي چې هلکه دا معبود او اسم د مفهوم کلي لپاره ده الله په معنا د معبود سره ده نو هغه خطا شوي. ولې کلمه د توحید به مفیده لپاره دی توحید ونه ګرځي. ولې ځکه لا اله الا الله کې دا الهه چې کوم د اسم لپاره دی لا ده لا نفي جنس ده که نه ده؟ دا الهه دا اسم ده نکیره ده. صحیح شو مولانا صاحب؟ او نکیره چې په سیاق د نفي کې واقع شي عموم پیدا کوي نو اله کې څه ده؟ عموم ده. نو دام کلي وګرځېده او چې ته راولاړ شوې الله د علم نه که د ذات معینه مشخصه لپاره اسم دی وګرځاو د مفهوم کلي لپاره نو هغه کې تعدد ده په مستثنا منه کې تعدد ده. نو استثناء د متعدد دی متعدد نه راغله او استثناء د متعدد نه دا افاده دی توحید نه کوي. یاره پوه نه شوې په دې باندې مستثنا منه کې الهه هغه نکره په سیاق د چا کې واقع وه؟ په هغه کې تعدد نه ده که نه؟ او الله تا وضع که د چا لپاره اسم دی وګرځاو د چا لپاره؟ مفهوم کلي لپاره نو هغه کې هم تعدد ده. ولې مشتقات کلیات نه دي؟ مشتقات ټول کلیات دي. نو په لحاظه چې اسم دی د معبود لپاره که او مفهوم کلي لپاره د اسم وګرځاو نو الله په معنا د معبود سره شو نو په دې وخت کې بیا دا کلي وګرځېده. نو په کلي کې تعدد وي که نه وي تعدد نو استثناء د متعدد له متعدد نه راغله او استثناء د متعدد نه افاده دی توحید نه کوي. او دا خو واضح وضع کړی چا لپاره ده؟ توحید لپاره. پوه شوې په دې باندې. او نورې خبرې هلته پرېږدي هغه دی چې وایي چې الله چې کومه دا اسم د مفهوم کلي لپاره ځکه ګرځوو چې هو الله فی السماء دا قرآن کې چې کوم جار و مجرور راغلی ده او د کلمه جلال الله پورې تعلق نیسي نو دا که علم شي نو علم خو جامد وي د پورې بیا تعلق نه صحیح کېږي. نو ځکه دا معنا د معبود سره ګرځو نو موږ وایي دا خو ظرف لغوه نه ده. کوم ظرف ده؟ مستقر ده. الله معبود الله متصرف هلته متعلق ورته راوباسه ونه شي په دې باندې. بل دی وایي چې الله علم شي نو علم کې خو وحدت پروتي که نه وي نو الله احد په قل هو الله احد کې سوره اخلاص کې الله احد بیا احد ذکر کول بیا صحیح نه دي. ولې ځکه الله چې علم وګرځېده په علم کې څه پروت وي؟ وحدت. نو بیا احد تساجتو مونږ وایو چې ګوره هلته ټیک ده په علم کې وحدت وي خو وحدت شخصي
وحدت ذاتی وي پکې او احد نه مراد وحدت صفتی ده نو الله احد معنا دا ده چې دی ذاتن هم یو ده صفتن هم یو ده پوه نه شو په دې باندې نو علم کې وحدت پروتي خو کوم وحدت وي هغه ذاتی وحدت او د احد نه کوم وحدت مراد ده صفتی وحدت مراد ده نو مولانا صاحب د الله ذاتن او صفتن یو ده نو ښه خبره ده د مولانا صاحب چې دا علم د ذات معینه مشخص لپاره چا مستجمل جميع صفات الکمال دا او نه مشتق ده او نه مشتق منه ده دقه خبره ده وش مولانا صاحب رحمان فعلان رحیم فعیل صفت مشبه صیغې دي وضع د مبالغې لپاره راغلی ده وضع د چا لپاره راغلی ده اوس په مبالغه کې مستعملي رحمان الرحیم او دا د رحیمه یرحمونه رحیمه یرحمو خو بعد النقل الى رحمه يرحمو سمع يسمعو رحمه يرحمون دا باب نقل شوی دا چاته کروماتا ولی ځکه فاعیل او فعلان صفت مشبه چې کوم دي دا په متعدی کې نه راځي صفت مشبه په چا کې راځي لازم کې راځي نو د رحمه يرحمون نقل شو چاته رحمه يرحمو ته بیا ترېنه رحیم او رحمان مشتق شو نو رحمان دی کې مبالغه ډیره ده ولی حروف پکې زیات دي رحیم کې مبالغه کمه ده حروف پکې کم دي زیادت حروف دلالت په زیادت معنا باندې کوي نو اگر که ترقی خو له ادنا نه اعلی ته کیږي او دلته داسې شوې ده خو رحمان تعلق د دنیا سره لري او رحیم الاخرت سره لري نو په لحاظه دا ځکه مقدم که ځکه دنیا مقدمه ده په چا باندې په آخرت باندې دا یې کړه نو ترجمې ته یې وګوره بسم الله الرحمن الرحیم نو کورې دې لپاره به متعلق سره وباسي بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول با حرف جر اسم مجرور مضاف کلمه جلال مضاف الیه موصوف او الرحمن الرحیم دواړه ورته صفتین موصوف سره صفتین نه دا مضاف الیه لپاره دي مضاف سره مضاف الیه نه دا به ټول څه شي مجرور دي جار بشي او جار او مجرور ته ظرف وایي که نه وایي او ظرف څه غواړي متعلق غواړي ظرف ولې ورته وایي دا ظرف خو نه مولانا صاحب مکان ده او نه زمان ده دي جار و مجرور ته ولې ظرف وایي دا تشبیهي ظرف ده مجازي ظرف ده کوم ظرف ده مجازی و تشبیهی ظرف ده څنګه وای لکه څرنګه د ضرب او مضروب کې تلازم وي نو د جار او مجرور مابین کې تلازم ده نو جار او مجرور ته مولانا صاحب ظرف وای خدا ظرف تشبیهی ده او ظرف متعلق غواړي نو څوک متعلق فعل ورته راوباسي بصریان او کوفیان اسم ورته راوباسي دی فعل ځکه ورته راوباسي چې متعلق عامل وي په متعلق کې او اصل په عمل کې څوک ده هغه فعل ده نو هغه فعل ورته راوباسي او وروسته یې راوباسي ولې ځکه چې شروع راشي په چا باندې په نوم د الله باندې وروسته یې راوباسي ښه فعل راوباسي بصریان او وروسته یې راوباسي فعل ولې راوباسي ځکه متعلق عامل وي په چا کې او اصل په عمل کې څوک ده ځکه واضح وضع کړی د عمل لپاره ده او وروسته یې ځکه راوباسي چې شروع په نوم دی الله وشي او بل په دې وجه باندې چې ته مخکې راوباسې نو عامل په خپل ځای ولګېده معمول په خپل ځای ولګېده بیا نقطه پکې راځي نه خو متعلق وروستو کا او متعلق مخکې کا نو تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحسره نو نقطه به پکې راشي چې هلکه دا متعلق او معمول دی ولې مقدم که نو موږ وایو مقدم مې ځکه که لپاره د حسر او د اختصاص چې صرف په نوم د الله شروع کو که چیرته د ما مخاطب هغه مشرک وي الله مني خو له الله سره نور شرکا مني مشرک وي نو بیا مولانا هغه ته به کوم قصر شي قصر افراد به نه شي ولې قصر افراد کوم یو ده چې مخاطب د عقیده د څه لري د شرکت لري او ته ورته وایې چې نه یوازې په نوم د الله شروع کومه نو دا کوم قصر شو او که مخاطب هغه کافر وي نعوذ بالله د الله له وجود نه منکر وي هغه په غیر الله شروع کوي او ته شروع په چا باندې وکړي نو دې ته کوم قصر وایي قلب وایي قلب عکس ته وایي تا عکس د هغه د حکم او د عقیدې ونه که ولې هغه شروع په چا باندې کوله غیر الله باندې او تا په چا باندې شروع وکړه او که څوک مخاطب د متردد او شاک وي چې د چا په نوم شروع وکړم او تا ولې د الله نو دا به قصر تعین نشي او قصر تعین بشي نو په لحاظه یو نقطه پکې پیدا شوه بصریان وایي او نقطه د فار لپاره وي که د قار لپاره وي نقطه د فار لپاره ته چې کور ته راغلې او زما بچي ته دې وویلې چې هلکه مولوي صاحب چېرته ده او تا هغه درته ویلې چې په کور ده
نو ما قار وکړه که فار مې وکړه چې په کور کې ده نو قار مې کړی ده که فار مې کړی ده قار مې کړی نو تور ته ویلی شي چې ولې کور کې ده که نه لکه او درته وی ویلي چې هغه نشته چېرته تللی ده نو بیا مې قار وکړه که فار مې کړو نو اوس به وایي چې هلکه خیر خو ولې لاړ نو نکته دې چا لپاره وي لکه دا خو تا فار وکړه که نه متعلق دې مخکې که او متعلق دې وروسته که معمول دې مقدم که او عامل دې وروسته که نکته وایه حصر او اختصاص په ژبه دې باندې او کوفیان وایي متعلق به اسم راوباسي او مخکې به یې راوباسي مخکې به یې ولې راوباسي وایي متعلق چې وي عامل وي او مرتبه دې عامل چېرته وي مخکې وي نو ځکه به یې مخکې راوباسي او اسم به ولې راوباسي وایي دا خبر واقع کېږي د مبتدا محذوفي لپاره څه واقع کېږي او اصل په خبر کې په صفت کې په حال کې د ټولو کې افراد وي خبر مفرد وي حال مفرد وي صفت مفرد وي اصل په خبر کې افراد ده هلکه اصل په خبر کې ولې افراد ده خبر ولې مفرد وي ځکه دا جز د جملې واقع کېږي خبر څه واقع کېږي صفت جز د جملې واقع کېږي حال جز د جملې واقع کېږي دا ټول اجزا دي او اصل په اجزاو کې افراد ده که نه افراد ځکه چې جمله خو جمله شوه هغه مستقله بېډانګې ها ده مونږ چې کله هغه صله کې مونږ ولې عائد وایي فلا بد من عائد ځکه هغه صله ده که نه جمله شوه نو د غیر ارتباط لپاره څه عائد پکار ده چې ربط ما قبل سره راشي پوه شوي دې باندې نو اصل په خبره او په دې شیانو کې ولې افراد ده ځکه دا څه واقع کېږي جز د جملې واقع کېږي او اصل په اجزاو کې څه ده افراد ده نو په لحاظه په دې صورت کې به څه کوي دی وای اسم به راوباسي او اسم چې کوم دا مفرد وي ولې خبر واقع کېږي اصل په خبر کې څه ده افراد ده نو په لحاظه هغه تقدیر داسې کوي ابتدائي ثابت بسم الله الرحمن ابتدائي ثابت متعلق مخکې راوباسي او اسم راوباسي ابتدائي او که ته وایې مولانا صاحب دلته خو حصر او اختصاص او د مشرکانو باندې او په کافرانو باندې ردونه رانغله ولې تقدیم ما حق هو هغه وایي موږ په بله طریقه باندې کوو ولې ابتدا مصدر ده او تا کافیه کې ویلي دي ضربي زیدن قائما مصدر چې کله اضافت راغی دلته ابتدائي فاعل یا مفعول ته او قرینه په عهد باندې نه وي نو حمل على الاستغراق دا به په چا باندې حمل کېږي استغراق باندې نو ابتدائي زما تمام شروعګانې دا ثابت دي په نوم د الله باندې څومره تمام شروعګانې نو غیر الله ته څه پاتې شو نه تمام شروعګانې مې دا ثابت دي په نوم دی الله باندې نو په دغه طریقه باندې رد راغی په مشرکانو باندې یاره پوه نه شوي که نه ملایان دي ښه څوک په هغه طریقه حاصلوي څوک په دې طریقه څوک تقدیم ما حق کهو خو ما ته مولانا صاحب مسلک د چا مزرا کې بسریان ښه دي ښه اپارس کې ډېر قوي دي نو پیل به راوباسي متعلق او وروستو به یې راوباسي و ترجمې ته بس ګوریا ماشومانو ترجمه کوم دقسې به وایي موږ چې ماشومانو ملا صاحب د جومات ترجمه راته کوله بسم شروع کوم نو د بسم شروع کوم معنا ده خاص په نوم دی الله وروسته به یې ویلې هغو ته خو بس ده و خو صرف دا موږ یې هغه کولو نور موږ پسې د هغه پوهېدلو په لهجو په دې شیانو باندې خو موږ صرف دغه الفاظ را باندې یادولو ښه نو اوس به تاسې داسې کوئ ښه خاص په نوم دا خاص مې ولې ویلې افرین نره ځکه تقدیم تاخیر نه دا خاص مې ځکه ویلې خاص په نوم د الله باندې رحمان الرحیم زه اسانه ترجمه درته وښیم دقه ترجمه یاده کړئ خاص په نوم د الله باندې چې رحم کوونکی د په رحمت کامله الرحیم چې رحم کوونکی د په رحمت تامه سره اتمام چې کېږي هغه په آخرت کې کېږي مولانا دقه ترجمه یاده کړئ کامل مې د چا ترجمه وکړه او تام مې د چا وکړه رحیم دقسې ترجمه ماشومانو ته کوي ګوریا خاص په نوم د الله باندې چې رحم کوونکی د په رحمت کامله رحم کوونکی د په رحمت تامه سره شروع کوم متعلق به چېرته راوباسي وروسته راوباسي دقسې ترجمه به کوي صحیح شو خاص په نوم دی الله چې رحم کوونکی ده په رحمت کامله رحم کوونکی ده په رحمت تامه سره شروع کوم مې ولې وروسته ویلې متعلق مې وروسته راوباسه زه په مذهب د بستریانو باندې صحیح شو مولانا صاحب دا د بسم الله الرحمن الرحیم خبرې ختمې شوې